جناب سپیکر، دا کم حالت چې زموږ په صوبه کې دی دا د دې عکاس دی چې دلته نه ادارې سته، نه حکومت سته، نه د حکومت کنټرول سته. د حساس ادارو د چیک پوسټو په قرب و جوار کې د کولې ډک ټرکان سزل کږي، یوه دانه نه 1.5 درزن ټرکان ګاډیانې سوځي، کویله سوځي، ادارې خاموش تماشایی ورته ناست دي، ورته ګوري. لمبې تر اسمان ته رسوي دي، دودونو اسمان په مخه اخیستی دي. خلک ډېر په ازادي سره په تسلي سره دا کاروایی کوي، بیا ځي او له ځان سره انسانان هم وړي. دا څنګه حکومت دی؟ دا څنګه ایجنسیز دي چې دغه د کلي سړی شپه او غیر متعلقه سړی د اسمان په دود ډک ویني او دغه لمبې ویني. ایس ایچ او صاحب، رسالدار صاحب، میجر او کرنل صاحب له دغه لمبو لیدلو څخه سترګې پټې نیولې دي. دا د قوم ټکس چې په دغه اسمبلی کې په کربونو بجټ ترقیاتي او غیر ترقیاتي پیشږي او دغه ادارو ته او دغه حکومتي اراکینو ته له دغه څخه معاوضه او تنخواه ورکول کېږي. آیا د دغې تماشې دپاره یې ورکوي او که د قوم د امن و امان د بحالۍ او د برقرارۍ دپاره یې ورکوي؟ د دوی کم رد عمل چې پر دغه حادثاتو باندې دی دا د دې عکاسو ترجمان دی چې ګوا د دغې تماشې په بنیاد موږ دا استحقاق لرو چې موږ ته به مراعات او تنخواه راکول کېږي. د بازارو په مابین کې مقابله شروع ده. سړی به وایي چې د هندوستان او د پاکستان جنگ دی. اختر مینګل او شفیق مینګل د دغه تصادم او د دغه جړپ او د دغه حملې آواز دلته کوچ ته را رسېدلی دی او ګرده دنیا یې اوري. حکومت بلوچستان او ایجنسیز پاکستان خاموش دي، نه یې اوري. خو خوښه ده چې دلته بد امني وي، دلته قتل و غارت وي، دلته افراط و تفریح، دلته د وسایلو د قبضې یو ماحول سازګاري. موږ خو یې دا د حکومت اشیرباد وراسل دی. حکومت دا غواړي چې دغه غریبې صوبې پر لامحدودو وسایلو باندې قبضه به زه څنګه کوم؟ هلته به کوم چې پښتون او بلوچ سره اختی، بلوچ و بلوچ سره اختی، پښتون و بلوچ سره اختی. او په دې جرم کې یکړ ایجنسیز نه، یکړ حکومتي انتظامیه نه، په دې کې د دغې اسمبلۍ اراکین هم حصه دار دي، په دغه جرم کې شریک دي. وجه څه ده؟ وجه دا ده چې یو سړی
د صحیح مجرم نشاندهي کولو دپاره تیار نه دی. دغسې قیادت چې د قوم یي دا قوم به له داسې مشکلاتو سره د همیشه دپاره مخامخ شي. موږ وینو چې تر هر څو غټ منصب باندې فائز سیاسي لیډر انتظامی افسر چې د مجرم پوښتنه ځینې وکړي دی به زبان حال په زبان قال نه دا خبره په قول نه کوي چې مجرم څوک دی. لاسونه به ووژه ته داسې کي کس نے کیا ہے اس نے کیا ہے. دا د قوم بدقسمتي ده، دا د ملک بدقسمتي ده چې د حکومت ذمه داران د قوم محافظین او د قوم د ولس په مابین کې دغه بد اعتمادي ده چې قوم ولس دا خبره له خپله ذمهوار ایجنسیانو څخه بوري چې په دغه انوال او شراکتدار او حصهدار او د دغه ذمهوار د دغه ملک ایجنسیانې دي چې د اعتماد دغه فقداني او دغه شکوک و شبهاتي د دې ملک حفاظت به څوک کوي؟ د دې ملک د حفاظت یا دغه ولس ذمهوار دی یا د قوم فوج ذمهوار دی یا د قوم ایجنسي ذمهوار دی چې د دغه ملک د دا ملک نه معیشت محفوظ دی، د دا ملک نه سیاست محفوظ دی، د دا ملک معاشره له ګوناګون مشکلاتو سره مخامخ ده او دا د عام ولس له وجې څخه نه ده، دا برسر منصب فائز انسانانو د لیډرانو د مشرانو د ایجنسیانو دغه کسور دی چې دا ملک له دغه افراطفري سره مخامخ کړی دی. که دغه ایجنسي دغه ولس دغه عدم اتفاق دا بې اعتمادي وجود ولري د دې پاکستان د اسرائیلو د دشمنۍ ضرورت نسته، د هندوستان د دشمنۍ ضرورت یې نسته. دغه دشمن کافي دی چې دا دلته پکې ناست دی او ځان د ملک خاوند بولي. جناب چیرمن دا 19 ګاډۍ نه دي چې سوي دي، دا 1900 کوره بېروزګاره سوي دي. د دغو نانې شبینه ځینې اخیستل سوې ده. د ډریور په شکل کې بېروزګاري پیدا ده، د کلینډر په شکل کې بېروزګاري پیدا ده، د مالک په شکل کې 1.5 کروڑ روپۍ ټرک سزل سوی دی چې په خوله او په پسینه باندې ده پیدا کړې وه، هغه نن تباه و برباد سوه. د کان مالک تباه و برباد سو، د کولې تاجر تباه و برباد سو، د بټۍ خاوند له تعطلو له مشکلاتو سره مخامخ سو، د مکان تعمیر متاثر سو، مختلف شیان له دغه سره متاثر سو. جناب سپیکر عرض دا دی نن د حکومت نوم شی نسته. اول ور له دغه چوکۍ راواخه روزانه 3 درنې او 3 احتجاجه کږي. آیا کچیرې دا احتجاج والا برحق دي؟ صحیح دي، باید د حکومت دا فرض جوړ چې د دوی مسایل حل کړي. او که غلط دي باید چې حکومت خپل ریټ قایم کړي چې تا څنګه داسې بغیر اصول بغیر جواز تا شارع عام چې د عدالت او د مقننه او د عدلیې په مابین کې یو شارح ده او اهمه شارع ده چې د ګردو انسانانو ګذر دی تا بنده کړې او متاثره کړې. هره ورځ په کلا سیف الله کې، په مسلم باغ کې، په دانسر کې، په ژوب کې درنې دي، هرتالونه دي، شټرډاون دی او پیجام دی. دا کلا سیف الله ښار، د مسلم باغ ښار، زموږ علاقه، دا خوف یو په هرنایي کې نه دی، دا خوف
یو په دوکۍ کې نه دی، دا خوب په ژوب کې ستا، دا خوب په مسلم باو کلا سیف الله کې ستا چې کله زه کلا سیف الله څخه راتلم زما ولس ما ته دا سوال کړی دی چې د اسمبلۍ پر فلور دا خبره وکړه زموږ دوکانونه لوټېږي، غلاوې دي، ظلمونه دي، جنګونه دي، قتلونه دي، بې عزتۍ دي، د چادر او د چاردیواري بې حرمتۍ دي. د پاره د خدای ته په اسمبلۍ کې اواز پورته کړه. اسمبلۍ د اختر مینګل او د شفیق مینګل چې ګاډ دنیا په جنګ خبره ده او سیاسي قیادت دی، یو بل قبایلي شخصیت دی، د دغه نوټس یې نه دی اخیستی چې دا جنګ موږ قراره ته ودرو. که چیرې یوار دا جنګ اسټارټ شو د هر چا په شی باندې چې دی موږ به هغه ته هم دا ویل غواړو چې دا ستا په خیر هم نه دی، د صوبې په خیر هم نه دی، د قبایلو په خیر هم نه دی، د سیاست دپاره نیک شګون هم نه دی، د قوم او د ملک مجموعي امن و امان له دې سره متاثر کېدلی سي، پنجاب متاثره کېدلی سي، خیبر پښتونخوا متاثره کېدلی سي. دا نصر یو د بلوچستان روډ نه دی، وړ یو د بلوچ روډ نه دی. نن دا خبرې شروع دي چې پښتون وایي زما پر روډ باندې به بلوچ نه راځي، بلوچ وایي چې د پښتانه ګاډۍ به زما د بلوچ پر روډ نه راځي. دا د هغه خلکو خبرې دي چې غیر سنجیده او غیر ذمهوار دي او چا پورته کړي دي چې په کلي کې حیثیت نسته، چرسی دی، لوچه دی، لغړی دی، بې قبیله دی، بې حیثیته دی، بې منصبه دی، یو حیثیت یې په معاشره کې نسته. له هغې سره زموږ د ذمهوارو ادارو کارت په جیب کې پروت دی چې جرم وکړي چې پر موقع باندې دته مشکل پیدا سي، دی په مشکل باندې دی خپل جیب ته لاس کړي، کارت راوباسي، وایي دا زما کارت. دا نسته. له دې اسمبلۍ څخه زه حل کوم. شاید چې موږ دا ناس خلک یو چې موږ د خپلو جیبو تلاشي سره واخو، زموږ په جیبو کې به هم کارت پروت وي. موږ د پاکستان د یوې چپې د یو انچ حفاظت د ایمان حصه بولو چې هر څوک د پاکستان دشمن دی، زموږ ایمان دا وایي چې دا زما دشمن دی، ما بل دشمن نه دی پکار. حب الوطن من الایمان. موږ د ایجنسۍ خلاف نه یو، موږ د میجرو د کرنلو د ایس ایچ او خلاف نه یو، موږ د ای سی او د ډي سی خلاف نه یو. ستا کردار څه دی؟ که ستا کردار د ډي سی دی، که ځوان یې که بچه یې، ما ته په ورور قبول یې، ستا احترام، ستا استحقاق، ستا مراعات، ستا شخصیت، ستا حفاظت زه د ځان د ایمان حصه بولم. مولوي صاحب لږ مختصر وکړه. نو عرض دا دی، زه په کلا سیف الله کې، په ژوب کې، په دانسر کې، په دوکۍ کې، په هرنایي کې، په وډ کې، د بلوچستان په هره کونه کې د دغې بدامنۍ، د دغه دهشتګردۍ، د دغه سزلو مذمت کوم او د حکومت د سرمهرۍ بیا دوباره دوه واره مذمت کوم چې دی نوټس نه دی اخیستی. آخر کې یوه فریضه خپله سیاسي او منصبي ادا کول غواړم. ملک ناصر صاحب سره په معذرت سره چې دی افغانستان موږ وساتلی، جهاد هم تیار کړئ، جهاد یې وکړئ چې کرزی و، امن و، او چې دا بل څه بلد اشرف غني و، امن و، چې ملا راغلی بد امني جوړه سوه. داسې د بد امنۍ باعث و. اچھا د دې افغانستان د موجوده حکومت زموږ د نظریې وابستګي ورسره سته. نور موږ
د دوی د کرتوت ذموار نه یو، خو دا وخت د مطالعې له حوالې څخه زه چیلنج ورکوم، دا افغانستان د ایران همسایه دی، دا افغانستان د چاینا همسایه دی، دا افغانستان د تاجکستان او د وسط ایشیا د ریاستو همسایه دی. چیرې بدامني پیدا ده؟ ایران کې بدامني شته؟ نه. په تاجکستان کې بدامني شته؟ نه. په چاینا کې بدامني شته؟ نه. په پاکستان یو همسایه کې بدامني ده. دا دلته اندروني چای کلش دی، که طالب دی، که مولا دی، که لیبرل دی، که کمونیست دی، که آزادی پسند دی، که د اسلام څخه لرې دی، که د اسلام متقاضي سیاست لري، هر څوک چې قاتل دی باید چې د قاتل په حیثیت ورته وکړي. شکریه. زه ستا شکریه ادا کوم.